محفل کی تشریف فرما زما مشرانو کشرانو همزولو او بالخصوص د چا په زیر صدارت او زیر نگرانی کی چې دغه محفل روا دوا دی حضرت پیر طریقت رهبر شریعت محمد سرتاج گل سے دامت برکاتهم علینا الله دې ستاسو د ټولو سره زما دغه محفل کې دغه ناسته دغه شرکت د بخښنې ذریعه وګرځوي د محفل غرض او غایه زموږ د ټولو مخ کې ښه واضحه ده چې دا د یو ولي کامل شیخ کامل شیخ المشایخ سلطان الفقراء حضرت عمر گل بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ د عرس مبارک انتظام دے خدا د ایصال ثواب یو محفل دے او د نیکو اعمال یو مجموعه ده چې دې کې تلاوت د کلام پاک کیږي نعت خوانی پکې کیږي قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم پکې بیانېږي دعاګانې پکې عالم اسلام د پاره کیږي نو عرس په اصل کې د یو نیکو اعمالو مجموعه ده او بیا آخره کې چې کوم دی دغه ټول ثواب هغه ولي کامل شیخ کامل ته خصوصا او ټول عالم اسلام ته عموما وربخلی کیږي ولی ویلې کیږي ستا په نن سبا دور کې ولی پیژندل ډېر زیات ګران شو اسې ولی پیژندل ګران دي صوفیاء کرام فرمایي چې الله تعالی پیژندل آسان دي او ولی پیژندل ګران دي ځکه چې الله تعالی په خپل قدرتونو سره عیا دی چې خپل ځان ته انسان سوچ کړي نو د الله تعالی بے بها نشانیان په خپل ځان کې ورته راښکاري په دې کائنات کې چې تفکر کی ډېرې نشانیان ورته الله تعالی د موجودګۍ راښکاره شي خو ولی پیژندل ځکه ګران دي چې ولی الله ستا په شان ژوند تېروي هغه چې کوم دی خوراک کوي هغه سکات کوي هغه واده کوي د هغه بچي وي د هغه مړی ژوندی وي اکثر خلک پې ګمان بیا د عامو خلکو کوي نو ولی پیژندل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو سره تشریف فرما دی د مشکات شریف حدیث مبارک دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمای چې زه تاسو ته د برګزیدو بندګانو نشاندهیونو خیر ټول صحابه کرامو فرمایل قالو بلا یا رسول الله اے د الله رسول ولنا چې نیکان پاکان بس سره پیژندل کیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اذا ذکر الله کله چې تاسو نیکان او پاکانو ته وګورئ تاسو ته خپل رب یادېږي تاسو ته خپل رب یادېږي ولی کامل شیخ کامل ته چې تو وګورئ ستا ته خپل رب یاد شي دغرنګي بحر الرای کې لیکي چې ولی څه ته ویل کېږي ولی هغه دی چې د الله په مینه کې د خپل نفس سره په جنګ دی نفسي خواهشات د ترکړې وي د دنیا محبت د خپل زړه نه وباسلې وي د دنیا لذتونه د خپل زړه نه وباسلې وي دنیا کې وخت یې رہی هغه حضرت عبدالواحد بن زید رحمت الله تعالی علیه چې دا د حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله علیه مرید خاص اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په تلاميذو کې دے فرمایي چې یو درې شپې ما په تهجد کې دا دعا وستا چې یا الله زما په جنت کې څوک مرګري وی په درې مشوره ته القاء شو یا ورته په خوب کې ویلې شول چې په کوفه کې یو زنانه ده میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها دا غینوم ده هغه ستاسو جنتی مرګري
حضرت عبدالواحد بن زید تمیمی مبارک رحمت الله تعالی علیه ډیر زیات خوشاله شو چې الله تعالی راته په دنیا کې خپل جنتی مرګري وښودله، راځه له کوفې ته ورشم ملاقات ورسره وکړم. حضرت عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه کوفې ته چې د بصرې نه راغلو کوفې ته راغلو، تپوس کوي چې دلته میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها څوک ده؟ خلک ورته حیران دي، ورته وایي چې ته د بصرې نه صرف د لیونۍ زنانه دپاره راغلی او خو پاګله ده. حضرت عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله علیه حیران دی، ورته فرمایي چې کوم ځای کې به وي؟ وایي فلانکي ځنګل کې به اخته وي، خپلې ګډې چیلۍ ورسره وي، چیلۍ سره یې لګیا. حضرت عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زه ورپسې روان شوم چې ومې کتل حضرت میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها په مانځه باندې ولاړه وه، مونځ یې کولو. وایي د یو وړی شړۍ یې اچولې ده او د وړۍ په دې شړۍ باندې شاته لیکلی شوي دي چې دا د الله غلامه ده، نه یې څوک اخیستی شي او نه یې څوک خرڅولی شي. په دې شړۍ باندې دغه یو جمله لیکلی شوې وه. خو چې بل طرف ته مې وکتل د میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها چې څونه ګډې چیلۍ بیزې وي هغې لګیا و ازمرو سره یې لوبې کولې. وایي ډېر زیات حیران شو چې ګډې چیلۍ خو د ازمرو نه یریږي، ازمري خو په دې باندې حملې کوي. خو چې کله میمونې بیبي سلام ورسره کولو، وایي زه لا کتلی هم نه یم چې سلام ورسره کولو، صرف زه شاته ناست یم. وایي ما ته یې وفرمایل چې زما او ستا د ملاقات ځای خو دنیا نه ده چې ته دلته راغلی، زما او ستا د ملاقات ځای خو دنیا نه ده چې ته دلته راغلی، زما او ستا د ملاقات ځای جنت دی، جنت کې به ملاقات. حضرت عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په ما یو عجیبه حالت تاری شو چې دې ته څنګه پته چې ته ستا د جنت ملګری یې. وایي بیا مې ورته وفرمایل چې زه درنه یو تپوس کومه. وایي ما ته یې وفرمایل چې ډېر وخت راله مه ضایع کوه، زه د الله په ذکر کې مشغوله یم. وایي یو تپوس اجازت مې ترې واخیستو. وایي ورته مې ویل چې الله تعالی چاته په قهر شي نو د هغه څه نشاندهي ده، چې الله چاته په قهر شي د هغه څه نشاندهي ده. وی حضرت میمونه سودا رحمت الله تعالی علیها راته وفرمایل چې چاته الله په قهر شو د هغه په زړه کې د دنیا محبت کېښودلی شي، د هغه په زړه کې د دنیا محبت کېښودلی شي، او د دې محبت په وجه باندې د الله تعالی محبت د ده د سینې نه راکاږي. کوم انوارات، کوم لذت چې د الله د مینې د وجې انسان د زړه ته راځي، هغه ټول د دې زړه نه هغه خالي شي، زړه صفا شي. اولیاء کرام نیکان پاکان چې څومره په مخ د ځمکه تیر شوي، هر چا دنیا نه نفرت اظهار کړی. بعضې صوفیاء کرام داسې احباب موږ سره چې ملو شي، ویره دنیا به نه ګټو، مې تصوف ته د دنیا ګټلو نه نه منع کوي، خو ګټه خو دنیا له په زړه کې ځای مه ورکوه، ګینې ډوب به دي کړي. دنیا له په زړه کې ځای مه ورکوه. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایي که زموږ په زړه کې د دنیا محبت پروت وي، وایي د جهنم تلو دپاره زموږ دا ګناه کافي دی. بس که زموږ په زړه کې د دنیا محبت پروت وي، زمونږ د جهنم تلو دپاره دا ګناه کافي ده. بس نو اولیاء نیکان پاکان د دنیا د محبت مخالف دي، او دا چاله چې الله دنیا ورکړې د بعضې مشایخو ته دا د الله تقسیم دی. ګورې دا د الله تقسیم دی. هغه چې کوم دی هغه د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه د شعر مصداق دی چې د دلبرو صدقې لرئ غواړم داسې نه چې دنیا پسې ظهیري. نو حضرت
عبدالواحد بن زید سے مبارک رحمت اللہ علیہ تیرے دویم تپوس کئی ورطا فرمائی چیو بل تپوس کو بس بیا در نظم ستا دا گڑی چیلے بیزی لگیا دی دی ازمرو سر شرمخانو سر لوبی کئی لگیا دی دا سما چرا دا وی بس نور تپوسو نا خوبا بیانے کہ وی نب بس نور تپوسو خوی چی کل ما اللہ تعالیٰ سر دوستی اختیار کا کل چی ما اللہ تعالیٰ سر موافقت اختیار کو دا زنگل طول زناور اللہ تعالیٰ زمان تابی کر زلگیائی خپل عبادت کو دا زنگل چی دا سونا چیڑ پار زناوران دی درندگان دی اگر عزیز زمان دا گڑی چیڑو چکم دے حفاظت کئی لگیا وی عبدالواحد بن زیدہ چکل دی اللہ تعالیٰ سر دوستی اختیار کا دا دنیا ہر سی بستا تابیداری دغا اولیاء نیکانو پاکانو نفس چکم دے دا اللہ تعالیٰ فمینہ کی چکم دے نفس سر جہاد کی تفسیر حسینی کی لکی چی ولی سوی دا دو ولی حق دے چی دا دو پا ہر عمل کی بعد اللہ رضا پر تبیدو موتاسو کو خلق و سرانن سبانے کی کو دی دا پارا چی دا سڑے و زمان پلانکی جے کی پکار رازی دا سڑے و زمان پلانکی جے کی پکار رازی دا پلانکی اودا کی دے دا سرا داوس نے کیوں کا سبانا وہ تستاخرا خربوخکی کی بیا چکم دے تب وہ مرتدہ کار دے اولیاء نیکان پاکان دائی پا ہر عمل کی دا اللہ رضا پر تبیدو حدیث مبارک کے راضی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چی پروز دا محشر با دی میدان حشر تس خلق رخ کارش چا اللہ تعالیٰ بولا دون عزت ورکڑے بھی دون عزت بولا اللہ ورکڑے بھی چی نب شہداء بھی نب انبیاء بھی اور شہداء و انبیاء بچکم دے پاغیمہ دے رشک کری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چی مدغ دوران کیو باندیشی صحابی را پاسو حضور مبارک تکین آسو اے دا اللہ رسول دا با کم خلقی دا با سو کی حضرت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے دا دی مین و محبت با صرف و صرف دا اللہ دا رضا نبارے نب دنیاوی مال لے دین دا پاروی نب رشتہ دارائی پا وجہ ماندی اور دیل با اللہ تعالیٰ دا سی نورانی چہری ورکی دیل با اللہ تعالیٰ دا سی نورانی لباس ورکی چی خلق بروز دا محشر چکر دے دیتا حیرانی و بیا رسول اللہ مبارک فرمائل علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا آیات مبارک فرمائل چی دا با کم خلقی دا با اولیاء نیکان پاکان حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی ولی بسو کی ولی بہاغ بھی چاہ بس پر رب نہ صرف یریگی نور بداغ بزرگ کے دا چاہ خوف غم دا یار بنیگو اب اخبر رب نہ صرف یریگی زما استاسو دا اولیاء ترمز فرق دارے چی مونگ مخلوق نہ یریگو لگیو خلق بس وہی لگیا مونگ دے خبری اڑیگو خلق بس اولیاء نیکان پاکان دا خپل رب پر رضا کے لئے آئے خپل رب راضی کئی طول لو خیار خلق پا مقدس مکہ سوک دی خلق وزیران یادئی سیزدانان یادئی فلاسفران یادئی غٹان خلق یادئی اس زمان دا اکثر مرگور سر خبر کن بے زمود بنظر کے طول لو خیار خلق دا اولیاء نیکان پاکان دی چی رب خپل رب راضی کن رب راضی نو کوشش کوئی چی دا اولیاء سرا پل تعلق قائم ساتھ بزرگان سر پل تعلق قائم ساتھ دا تعلق بتا دی دنیا کی فائدہ در کئی اور آخرت کی ممتر فائدہ در کئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی دنی صحیح شریف حدیث مبارک تے چی ورد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس کو وی رسول اللہ مبارک فرمائے چتاسو دا پارا باپ دنیا کے سوک دا حق خبری دا سے مطالبہ لکی سنگا چی پروز دا محشر با کاملان مومنان با دخپل و مرگر دا پارا دا اللہ با دربار کے دا ناز مطالبی کئی دا ناز مطالبی مخی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د اولیاء د کاملین مؤمنان بندگان چې جنت ته داخليږي وینا غهان به د دې په زړه کې یو خیال راشي چې موږ سره خو په دنیا کې چا وخت تیر کړو هغه خلک شو وای دای برتو فرمایي چې یا الله هغه خلک شو يصلون معنا چې موږ سره په دنیا کې منځونه کول ويصومون معنا موږ سره په دنیا کې روزي نیولې ويحجون معنا موږ سره په دنیا کې حجونه کول عمرې به کول عبادتونه به کول نیک مجالس کې به را سره ناسته کول هغه ټول خلک شو وای دای په استفهامي د ځان پیولو د پاره د رب په دربار کې درخواست وړاندې کی چې رب ټول خلک د جهنم ته داخل کړو وای رب ورته فرمایي چې تاسو لاړ شئ جهنم ته او تاسو سره چې په دنیا کې چا تعلق ساتلې دي د لاس نه رونی سي ځان سره جنت ته داخل ځان سره جنت ته داخل د اولیاء نیکان پاکان بزرگان کاملان مؤمنان بدای په جهنم کې ګرځي دای باندې به د جهنم اور اثر نه کوي لکه چې د دوی وجود ټول ذکر دی ټول عمر د الله په یاد کې تیر کړي هغه خلک چې په دنیا کې دی یو ګلاس وبو ور کړی دي دا نه احسان ور سره کړی دی هغه د لاس ځان سره نیسي او جنت ته داخلي وای دای په واپس راشي رب ته فرمایي چې رب تاسو حکم هغه موږ پوره کو وای رب ورته فرمایي چې بیا لاړ شي جهنم ته او ګورئ چې د چا په زړه کې د یو دینار برابر ایمان مو او تاسو سره په دنیا کې محبت ساتلې ده هغه ځان سره جنت ته داخل هغه ګورئ د یو دینار برابر چې د چا په زړه کې ایمان وي او هغه هم د ځان سره جنت ته بوزي بیا ورته رب فرمایي چې اوس بیا لاړ شئ د نیم دینار برابر ایمان چې د چا په زړه کې هغه ځان سره جنت ته بوزي اخر ورته رب فرمایي چې ذره برابر د چا په زړه کې ایمان او تاسو سره محبت او عقیدت یو هغه د لاس دونی سي ځان سره جنت ته داخل دي وی رسول الله مبارک اخره کې بیا فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله تعالی هر ګناه معاف کوي او شرک نه معاف کوي اخره کې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دغه آیات مبارک سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تلاوت وکړي د اولیاء سره چې د چا تعلق دی هغه مضبوط کړي ګوره دغه بزرگان به زموږ استاد لپاره د جنت دراجي دوباره جهنم ته او موږ به د رسول نظام سره نسی او جنت ته به راکاږي د حدیث مبارک تک تاسو ګورئ مونږ سو پیری د خپل مشایخ دغه ته زو استانو ته ډیر داسې خلک شته چې ذکر واري د خپل مرشد نه او بیا په تاخ کې کیدی وظیفه لري استانو ته نزي خلقات ته نزي نا چې کوم شیخ د رقم وظیفه در کړی دا کوشش کوي چې هغه د قضا نشي که قضا شو نو په دوی برځ خیر د قضا او ګرځاو مرید په سم باندې کامیابی مرید په دې خبرو کامیابی یو د خپل مرشد په خدمت باندې چې دې په مرشد خدمت کوي بل چې کوم وظایف ورته د خپل مرشد نه مېوشوي دي هغه به همیشواله اختیاري هغه اړای درې د خپل مرشد سره پناستا دغه په دیدار دغه په کتو باندې چې کنده دیب الله تعالی کامیابی کدا بدری خصوصیات یو مرید یو صالح ځان کې راوست ان شاء الله دیب هغه کامیابی ته رواني الله تعالی دې موږ ټول د خپل اداره کې د تصوف کامیاب او کامران کړي او الله تعالی دې موږ ټول د اولیاء کرامو د بین محفوظ او ساتي دلیل العارفین کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې موږ د خپل مرشد پاک حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیہ نو ویلو چې زموږ د مخکې زمانه کې یو شخص هغه د اولیاء منکر د اولیاء بیا ادب
چې کله بوله د الله یو نیک بنده مخې راوړو د نفرت او د حسد په وجه به یې مخ واړو دونه نفرت به یې ترې کولو دي اولیاء بزرګانو نه حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي و چې کله دغه سړی وفات شو او په قبر کې کېښودلو خلکو وایي دا مخ ول قبلې طرف ته وړولو د ده واپس به دا مخ قبلې نه راوړي بیا به ول قبلې طرف ته توکو بیا به د قبلې نه راوړي خلک حیران دي چې دا څه وجه ده وایي اخر دې ته یو غیبي اواز شو چې ځان له تکلیف مو ورکوئ دي مردل تکلیف مو ورکوئ ته زما د نیکانو پاکانو بې ادبه او ګستاخه و پرېږدئ د داسې دفن کوي په ورځ د محشر به دی خپل قبر نه د میلو په شکل کې راباسي د میلو په شکل کې حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چاته چې الله په قهر شي دی د اولیاء په دشمنۍ وړي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب چې چاته الله په قهر شي امام یافعی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې کوم خلق د اولیاء بې ادبي کې دا ډېر ذلیل خلق دی ذلیل خلق امام یافعی مبارک رحمت الله علیه فرمایي کوم خلق چې د اولیاء منکر دي د دې خاتمه به خرابه وي حضرت شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ولی خو پرېږده د ولی د یو قول چې ستا مخالفت وکړو ولی ذات کو پریدا داغه د یو خبره تا مخالفت کو ستا خاتمه په ګوره خرابي الله دې موږ ټول د اولیاء کرامو د بے ادبۍ نه محفوظ او ساتي او کوشش کوي چې د هر نیک بنده عزت کوي احترام کوي ګوره او دا نام نهاده پیرانو نه دی الله موږ ټول محفوظ او ساتي موږ بارها د دې وضاحت کړي چې موږ ګوره د هغه خلقو منون کینو چې نام نهاده تصوف والے چې موږ نه کوي روجي دي نسی دارنګي په لهو لعاب کې هغه جون تیرای نو دا خلق چې کوم دي هیڅ چرېم د الله اولیاء نیکان پاکان نشي جوړ دي نه درویشان دي نه صوفیا دي نه اهل طریقت دي نو چې کوم دي هغه د نه غلار باندې روان دي تصوف خدا دے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یوزل چاردام کولو چاردامی چکولو نو مبارک نا دا چاردام پا دوران کے دا گلو دا خلال پاتے قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت اللہ علیہ چی دا دی مرید خاص تے فرمائی چې زموږ په مرشد پاک باندې څه عجیبه حال تعریف او بېهوش موږ اوچت کړو راوستو خلوت خانې ته چې کله خپل حال کې رانه مبارک په ژړا شو چې په ژړا شو وایي بیا یې دوباره چاردا وکړو مونځ ادا کړو د مونځ نه بعد بیا ویې ژړلې وایي چې کله خپل حال کې رانه وایي زه ورته قریب شوم چې حضرت صاحب څه چلو شو وایي ما ته وفرمایل بچې ما نه چاردام کی د ګوتو خلال پاتې شو دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه خبر ورته چې ما نه د ګوتو خلال پاتې شو او ما ته یو غیبي اواز وشو چې معینه دعوه زما د حبیب د مين کې او په چاردام کې د سنت پرېږدي لګي وایي کله کله به زموږ مرشد پاک ډېر ژړل چې په ورځ د محشر به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د خپل مخ مبارک څنګه ښیم چې ما نه په وجود کې ستاسو یو سنت پاتې شوی دا چشتیه سلسله ده ګورې اصل کې خلکو خو تیسه بل څه جوړ کړه الله دې معافي حضرت بایزید بستامي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ټول عمر کې خربوزه نه وخوړلې یو مرید تیره تپوس کوي حضرت سے ولې خربوزه نه خوري وایي پته نشته چې رسول الله مبارک څنګه خربوزه خوړلې ده چې ورته د حضور مبارک د سنتو خلاف ورزي رانغلې دا صوفیه او دغه تصوف دی الله دې نام نهاد درویشانو نه موږ ټول محفوظ او ساتي او الله تعالی دې صحیح مانو کې د اولیاء په نقش قدم باندې موږ ټول روان وګرځي د حاضرین د خپل د برکت لپاره وګرځو دلته چې موږ ته دلته یو برکت حاصل شي لکه چې دا د نقشبندي سلسله عظیمه استانه د خانقاه ده
او د نقشبندي سلسلې یو عظیم درویش په مقدس مکه تیر شوی دی عبدالخالق جدوانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې هغه الله داسې یو لوی شان ورکړو دا په شام کې اوسېدو په شام کې په نفحات الانس کې عبدالرحمن جامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لیکلي دي چې یو ورځ د ده خانقاه ته یو داسې ښکلی شخصیت را دننه شو چې الله ول ډېر زیات حسن ورکړو او ډېر روب هم ول ورکړو خلکو ته د تپوس نشو کولی چې ته څوک یې ته څوک یې وی حضرت عبدالخالق جدوانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته یې فرمایل چې حضرت صاحب زه دعا ته حاضر شوی ما ته دعا وکړه وی حضرت عبدالخالق سے مبارک ورته دعا وکړه دا سړی ووتو بهر چې بهر ووتو اچانک غیب شو خلق رال ټول حضرت عبدالخالق جدوانی سے مبارک رحمت الله علیه ته چې دا نورانی شخصیت څوک چې تاسو ته راغلی و حضرت عبدالخالق جدوانی سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا د څلورم اسمان فرشته ورته وایي دا د خپلې ډیوټۍ نه الله تعالی معزوله کړې وه لرې کړې وه دا دنیاوي اسمان ته راغلی وه دنیاوي اسمان فرشتو ته دې خپل دا درخواست وړاندې کړو چې زه څوک یم زما دا مسله به څوک حل کړي زما درخواست به څوک رب ته وړاندې کړي هغه دنیاوي فرشتو چې کوم دنیاوي اسمان والا فرشتي دي هغه ورته زیات چې عبدالخالق جدوانی صاحب ته لاړ شه هغه به درته دعا وکړي د هغه مستجاب الدعوات دی د هغه په دعا به الله تعالی تا په خپله ډیوټۍ دوباره بحال کړي چې ولی وي هغه انسانانو ته خو پرېږده فرشتو ته خیر ورکوي چې ولی وي ګورې خالي نه ګورې وی زما په دعا سره الله تعالی دغه فرشته څلورم اسمان ته دوباره چې کوم دی ولېږله او په خپله ډیوټۍ یې بحال کړی چې مو تاسو دې اولیاو له په نیک نظر سره د اعتراض په ذهن نه راځو انشاءالله د دې اولیاو نه به ډېر ښې اولیو په دې لږو خبرو دې الله تعالی ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا